بعضې خلک وایي چې تاسو د فري پروموشن مخالفت ولې کوئ؟ نو څنګه چې دا حکومت اول اعلان وکړي او وروسته ولې بیا پرتوګ جوړوي چې اوس به څه کوو؟ زمونږ وفاقي وزیر تعلیم اعلان وکړو چې ټول ماشومان هسې پاس شو نو د اتم پورې که څه توپ جوړېږي هغې کې به دونه پرابلم نه راځي بیا هم زیاتی دی دغه ماشومانو سره چا محنت کړی دی خو د نهم لسم یولسم دولسم هغه ماشومان چې هغه ډېر محنتي دي ډېر زیات ځان یې کړولی دی محنت یې کړی دی او میبي چې د هغوی په نهم کې یا په فرسټ ایئر کې نمبرې کمې راغلي او هغو د هغې نه زیات محنت کړی او چې دا موږ بورډ ټاکو زیاتې نمبرې مو والو نو د هغو سره ډېر زیاتی روان دی دوی په خپله باندې اوس هم په هغې نه پوهېږي چې تاسو به کم ټکنیکل پرابلمس په دې کې راغلي دي کله یو تاریخ ورکوي کله بل تاریخ ورکوي چې یاره دا به اوس څنګه کېږي ځکه چې د سند ایجوکیشن منسټر سعید غني ویل چې دې له قانون سازي پکار ده په قانون کې دا نشته د بورډ په قانون کې دا نشته فري پروموشن نو دې سره به څه کوو مرکزي حکومت وایي چې تاسو ټیک وایئ خو په دې باندې سوچ کوو په ټول پاکستان کې 29 بورډونه دي 29 بورډز دي هغو ته دا تاسو کولی که چې اوس د دې څه حل راوباسئ موږ خبره کوو خو باسې هم عادت کي د یو ټن نو هسې دي چې په دې باندې بل یو ټن والو او بیا وایي چې نه امتحان به وي په دې کې کوم ماشومانو چې پیپرې کینسل کړي دي د هغو پرابلم دی د کومو چې د پروموشن دپاره خبره وه د هغو مسله ده لسم کې چې کوم ماشومان دي هغه به تاسو په فرسټ ایئر په نمبرو پاس کړئ د سیکنډ ایئر ماشومان به د فرسټ ایئر په نمبرو او د لسم او په نهم باندې خو د نهم سره به څه کوئ او د دولسم سره فرسټ ایئر سره به څه کوئ د هغو هغه مسلې دي بیا هغه ماشومان دي چې هغو پکې پیپرې کینسل کړي دي د هغو سره به څه کېږي او بیا دي وایي چې کوم پرایویټ سکولز دي دا چې پرایویټ داخلې کړي دي نو د هغو بله به پروموشن نه ورکوو دغه به بل ځای دی د هغو کار ځای کېږي دا ټکنیکل پرابلمز دي دوی وایي چې د جمعې پورې به اعلان وکړو که نه دی خو اصل خبره دا ده چې هغه ورځ د دې د میټینګ یو تجویز راغلی و 29 بورډونو 25 ارب روپۍ اخیستي دي 25 ارب د ماشومانو تروټ پاکستان او دی وایي چې دا پیسې به موږ پیرنټس ته نه واپس کوو زموږ دا ډیمانډ دی که تاسو خامخا د سکولونو امتحان نه کوئ ډېره ضروري نو دغه پیسې چې تاسو کوم اخیستې دي په یکونو روپۍ دا به د کنسرن پیرنټس ته واپس کوئ دی وایي چې دا به موږ نه به واپس کوو په دې موږ په بورډونو کې کار کوو نو موږ اول خو د امتحان منو نو دا موږ سره کړې دا فیصله ځکه دا د ماشومانو سره یو څو ماشومان به پکې خوشحاله وي خو اکثریت کوم قابلان ماشومان چې دي هغه په دې فیصله باندې خفه دي چې هغو پرې خفه دي نو د هغو استادان بیا هم خفه دي د هغو پرنسپلان بیا هم خفه دي نو زموږ دا مطالبه ده چې دا ماشومانو د باقاعده امتحان ورکړي واخلي ځکه چې امتحان چې دی دوی د سوشل ډسټنسنګ خبره کوي نو په امتحان کې خو آلریډي سوشل ډسټنسنګ وي هغه درې څلور پوره یو ماشوم د بل نه لرې ناستي که په یو حال کې 100 ماشومان دي تاسو پکې 50 کې نه وئ نور به هم لرې لرې کېږي ټوټل د 8 ورځو امتحان دي نو هغې سره دې دا مسله جوړه کړې ده